بسم الله الرحمن الرحیم. د عوامو حفاظت د پولیس فرض دی. زما ایز ډي اس پی سټي چارسده تبادله څو ورځې وړاندې شوې ده او ما په دې سیټ باندې چې کوم دی نو چارج اخیستی دی. پرون په 17/9/2019 باندې زموږ ډي پی او صاحب ته یو اطلاع ملو شوه چې یو ټرک نمبر C2259 سوات دا د پېښور غاړې نه را روان دی او په دغه اطلاع باندې چې کوم دی نو زه ما سره ایسیچو صاحب چارسده او زمونږ سی ای او صاحب مونږه په دې باندې فوري طور اکشن وشتو په دې اطلاع باندې او د سردریاب په مقام باندې انچارج سردریاب فلک نیاز خان هم مونږ سره موجودو. په دې دوران کې دغه متعلقه ټرک چې کله راغی د کې مختلف قسم سامان لوډو دغه ټرک ته چې مونږه اشاره وکړه او شروع شو نو د چیکنګ په دوران کې د سامان لاندې یو دوه د ټین هغه بکسې چې کومې دي برآمد شوې د هغې تالاشۍ اشتو باندې موږ ته پته ولګېده چې په هغه بکسو کې دا قسمه بوتان او نور مختلف نوادرات چې کوم دي نو هغه سمګل کېده او هغه پکې پراته وو چې د هغې مونږه فوري طور په هغې باندې بیا کاروی وکړه. د ټرک ډریور حمید الله ولد محمد امین سکنه ډاک کلا خار باجوړ د په موقع باندې گرفتار شو او بیا د په وینا باندې چې چا دته دا سامان حواله کړو واجد ولد عبدالقسیم سکنه گنج یکتوت پېښور دا سامان د په دې ټرک کې ورته لوډ کړو چې دا د دې ځای نه ګلګت ته او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو چین ته به سمګل کېده. پولیس چې کوم دی نو مقدمه علت 751 17/9/2019 د 6759 KP نوادرات ایکٹ 2016 لاندې درج رجسٹر کا او مزید تفتیش چې کوم دی نو زمونږ د مدد خان په نگرانی کې او زمونږ په نگرانی کې جاری دی. ان شاء الله دې کې چې کم نور ملزمان دي نو د هغې د گرفتاری چې کوم دی نو فوري طور زمونږ ټیمونه روان شوي. زمونږ مزید چې کوم دی د آرکیالوجي ډپارټمنټ نه رای اخلو هغې به ټیم را لیږي خپل هغې به مونږ ته وایي فکس چې کوم د هغې هغه د دې عمرونه دي نه خو به هغې ښایي چې دا د کمې زمانې دي خو به هر حال لکه څنګه چې تاسو په خپله ګورئ نو د شکل نه دا تقریبا زما په خیال خو د 100,000 کاله وړاندې د کنشکا د زمانې راته ښکاري ځکه چې سلګ ډېر علم مونږ هم د دې ویلې د کتابونو کې نو اندازه داسې ده چې په دې کې دا څلور بوتان چې کوم دي بود پکې شامل دي څه پکې کوم دي نو سټوپا دي مال خو نمونه پورا ډیټیل سره نه راځي دا به د آرکیالوجي ډپارټمنټ چې کوم رپورټ بیا موږ ته راکوي نو د هغې نه به د دې مزید پته لګي.